بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. دردی پاک پر شوق سر ہوئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. سورہ توبہ آیت نمبر 60 لسم سپارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إنما الصدقات بشكا مصارف د صدقات للفقراء إذا پار فقيران أغا والمساکین دا پارا دا مسکنانو والعاملین علیها و دا ای خلق دا پارا چی عمل کون کبی پدی بندی والمؤلفت قلوبهم او دا خلق چی میلک والمقصد بی درلو دی وفی الرقاب پادا دولو دا غلامانو کی والغارمین او دا قرضدارانو تا وفی سبیل اللہ پلارا دا اللہ تعالی کی وابن السبیل او مسافرتا. محترم مخی رکو کی بیان د اعتراض د معترضین اوشو چی د مال غنیمت په تقسیم کی د منافقان تبسشه ملاو نشکنا نو د پیغمبر علیہ السلام په ذات مبارک پاندې به اعتراضات شروع کړل. اس پدی رکو کی بیان د مصارف و د صدقات و ذکر کیگی. نو صدقات فرضیہ اغا صدقات چی دا اغا پا انسان بندی ورکول دا اغی ورکول دا واجب و لازم و فرض ویقا. نو صدقات فرضیہ چی کم دے کنا دا دین مراد زکاة تے نو دا بچا تا ملاویگی. نو مصارف دا زکاة دلتا کی ذکر کیگی قا کہ مصارف دا زکاة کم خلق دے رنبی خبرہ للفقرائی اغا سڑے چے کم سوی فقیر وی والمسکین او مسکین وی. نو فقیر او پا مسکین کے فرق تے قا. علماء کرام ذکر کئی وی فقیر اغا انسان تویلے کیگی کنا چے چاہتا سلغن تکید دا گزاری اغا اسباب دا سر موجود وی او مسکین اغا چاہتا ویلے کیگی چی اغا سر دا گزاری اسباب هم نی خدے بالکل خالی وی نو دغ انسان تا مسکین ویلے کیگی. نو علماء ذکر کئی کنا ویلنبے للفقراء والمساکین. نو پا دی زکاة پا دی ادائیگئی کی دی انسان دا فقراء و دا مساکین و دا اغی خیال دیو ساتلشی. ذکر دا سی دو عام خلق تے کنا چی دا پا ہر طبقہ کے پا ہر علاقہ کے موجود وی.
یو سړی دې دا نه وایي چې زمونږ په دې علاقه کې فقیر نشته مسکین نشته نو مونږ تاسو خو فقیر هغه چاته وو چې کوم سوال کوي کنه وګوره فقیر هغه چاته ویل کیږي کنه چې چا څخه د ضرورت چې کم اشیاء او د سره دومره مالیت نی چې هغه نصاب ته ورسي نو د فقیر ویل کیږي ښا وایي تاسو خجی انما الصدقات بشک ملاوی دل د صدقاتو للفقراء د پار د فقیرانو دی والمساکین د پار د مسکینانو دی والعاملین علیها او د هغه چا د پار چې عمل کوونکي په دې باندې مطلب څه کوي د خلقو نه د زکات د پیسې راغونډي او څه کوي په بیت المال کې چې کمنه د هغه ډیوټي او ذمہ داری دا مقرر شوی چې کم سړی زکات ورکوي نو د هغه نه هغه د زکات پیسې راخلي په بیت المال کې جمع کوي او بیا حاکم وقت هغه د زکات په هغه صحیح مصرف ته د هغې د رسولو کوشش کوي ٹھیک شو جی والمؤلفت قلوبهم او د خلقو باندې به خرج کیږي چې چا مقصد سی مایله کول زړونه د دوی وي نو علما ذکر کوي ابتدا د اسلام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با ډیرو داسو خلقو ته هغوی ته سناسو ورکول او مقصد به پکې دا و چې د دې خلقو لغونته کې اسلام طرف ته میلان پیدا شي ځکه د دې انسان په دې طبیعت کې د مال دا محبت پروت دی انه لحب الخیر لشدید نو علما ذکر کوي لحب الخیر د خیر نه وای دغه دی کې مراد مال لکه نه انسان د دې مال په دې محبت کې ډیر زیات سخت دی د مال سره ډیر زیات مینه دا پیسې ډیر زیات خوږیږي خجی وفي الرقاب پازادولو د غلامانو کی والغارمین ورکول قرضدارانو ته چې قرضی وي پی او داسې قرضی کنه چې داغه صحیح د هغه د دک قرضو د وجنه هغه چې کمنر هغه مکمل تمام مالیت ختم شوی وي یا دومره قرضی وي پی چې د هغه قرضو هغه بوج د خپل مالیت نه سیوي یؤمنو بالله دا تصدیق کونکي پایتونو د الله تعالی ويؤمنو دا چې تابعدار چې دی للمؤمنین دا پار د مؤمنانو ورحمتنا مهربانی د للذین دا پار د خلق امنو چې مؤمنان دي منکم تاسونا والذین خلقوا کوشش په کوخه لکه د منافقانو په دې خبرو باندې با نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسید کنه دای بسوی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله انصاف اونکه انصاف اونکو نو دا د انسان نیچر دی چې د تسشه ملاو شي کنه نو دی وی یره زبردست سړی وکا یره ډیر سم کار وکړه ډیر صحیح سړی و خو چې د ته پکې سشه ملاو نشي کنه نو دی وی زمړه بس اسی هغه خپل پر دی پکې کوخه هغه خپل پر دی پکې کو د چې کم نر ګوره مونږ له پکې او چونډۍ څه شی ورانه کو خجی یحلفون قسمون خریدی بالله په الله تعالی باندې لکم تاسو د پاره لیرضوکم دا چې خوشاله کی تاسو لرا والله تعالی ورسوله پیغمبر د الله تعالی چې دی احق ذات حقدار دی ایرضوه دا چردا چې د دینا ان کانو کچرتوی دی مومنین ایمان نوړون کې په وحدانیت الله تعالی کدا الله وحدانیت منون کې وی کنه نو دای به د الله د رضا زیات طلب کوخه ځکه دای تبع عذاب الله ورکی انسانان ما د انسان بس سزای د انسان بس خبری د انسان بس بیزتی خجی علم یعلمو ایدیت پتنشتے انہو چی بیشک آسوک انہو چی بیشک شاندادے من آسوک یحادد اللہ چی مخالفتیو کدا اللہ تعالی ورسولہو دا پیغمبر دا اللہ تعالی فان لہو پس بیشک رد دا پارا نار جہنم آور دا جہنم دے خالدن پیا میں سبوسی کی پدی کی ذالک الخزي العظیم دالو یا رسوائی دا صدا چې د الله تعالی د طرف نام د قیامت پرز باندې د یو انسان متعلق د جهنمی کینو فیصله وشيخه چې دا انسان به جهنم ته ځي وای د دې نه بل غټه رسوائی بل غټ ذلت بل اسن شکی دی ښا یحذر المنافقون یریږي دا منافقان ان تنزل علیہم دا چنادل کلیشی پا دی مومنانو باندی سورت یودا سی سورت دا اللہ را طرفنا تنبئهم دا چی خبر ورکلیشی دیتا بما پاس باندی فی قلوبهم چی پڑنو دی منافقانو کی دی
قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استهزئوا ټوکی کوي تاسو سو کوي حضرکم استهزاء بالنبی یریږي تاسو کا ان الله بشک الله تعالی مخرج خکارا کون کې دے ما هغه تحذرون چې تاسو یریږي او پټوي چې کوم خبره مو پدې سینه کې پټې دي کنه الله به هغه خکارا کوي نو الله تعالی خپل پیغمبر ته ګوره بیل منافق دی و تخکارا کړو کا چې دا پلان کې منافق ته پلان کې منافق ته پلان کې منافق ته دې تاسو سره مجلس کې نه سیده منافق ته نو علماء کرام ذکر کوي د بیل منافق پہچان شوی کا ولا ان سالتم کچر تتفوس کر دینا لا یقولن نخام خوای بدی انا كنا بشک منگا نخوض سو نخوض گپ شپ لگون کی ونلعب خوشتبی کون کی قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اللہ فذات اللہ تعالی و آیاتی اتنا دا اللہ تعالی ورسوله او د پیغمبر د الله تعالی سره کنتم یتاسو تستهزئون ټوکی کون کی او گپ شپ لگون کی ول استاسو د پاره د گپ شپ بل سنو تاسو د الله د کتاب پوری د پیغمبر د سنت پوری د پیغمبر د تعلیمات پوری د قران پوری مسخري کوي وګوره ډیر داسې بدبخت دي کنه لکه د مخکې ورځو کې په دې سوشل میډیا باندې یو ویډیو چې کمنه هغه شایع شوی و یو بدبخت او منستجی کمنه هغه ولاړو کنه نو د منست د ولاړ په وخت کې لګیاو هغه چې کمنه نخري پیخي کولی نو د موږ پوری استهزاء او ټوکی شروع کړي ښا اس یو ویډیو تقریبا شایع شوی و راغلی و کنه فیسبوک باندې راغلی و خجی لا تعتذروا تاسو عذرنا ما پیش کوي قد پتا کی سراب کفرتم کفر کړه تاسو بعد ایمانکم رستد ظاهر ایمان تاسونا ان عفو کچر تدرغذر کومنگا عن طائفه دی ویدلنا منکم تاسونا بالتوبه چسره بنو حمیر قبیله کا نعذب عذاب ورکو طائفه یویدلتا بانهم بسبب دی سرکانو چې دی مجرمان اے مصرین علی النفاق چې په دې منافقت باندې همیشواله کوونکو کا المنافقون دا منافقان سڑی والمنافقات منافق خزی بعضهم بعض ردین من بعض د جنس د بعض نور ندی نو ربط رکو د مخک رکو سره دادی چې په مخک رکو کې بیان د اقسام اربعه د منافقین وشو نو پدې رکو کې د اغی د مجانست تما بینهم ذکر کیږي چې د دې آپس کې یو بل سره هغه برفور تعلق ته د دې قلبی میلان د یو بل سره خلاصه د رکوع دا ده کنه چې بیان بان نصب العين لاهل الاخلاص چې د اهل اخلاص څخه مقصد دی او د دک منافقانو د منافقت د دې څخه مقصد دی او د دک منافقانو د عذاب تذکرہ را دی لا تعتذر المنافقون منافقان سړي چې دي والمنافقات ومنافق خزي بعضهم بعض لدينا من بعض د جنس د بعض نور ندي يأمرون حكم كي خلق بالمنكر دناروا وكارنو وينهون من كي خلق عن المعروف دنيك كارننا ويقبضون منكي ويقبضون اجتي ايديهم لا سنخ بل دنيكو كاروننا نيكي نكيخا نو علماء کرام ذکر کئی وی منافق سڑے ہمیشہ دے پارا با دا گناہ دا کار دعوت تر کئی او دا نیک کار دا اللہ دا پیغمبر دا رضا چے کم کارون دی کنا اغبا دا اغی کار نبا دے خپل امزان ساتی او دا نور خلق دا منکول کوشش کم کیخا نسو اللہ ارکڑ دے اللہ تعالی نسو اللہ دے ارکڑ دے اللہ تعالی لرا پنسیہم پس ارکڑی دے اللہ تعالی دے لرا سچلی کڑ دے دا اللہ تعالی دا رحمت دا خلق لری دی خوا ان المنافقین بے شکلا منافقانم الفاسقونم دی فاسقان دی وعد اللہ المنافقین وعد کڑ دا اللہ تعالی منافق سڑو سراب والمنافقات منافق خذ سرا والکفار کفار سر نار جہنم ادعو دا جہنم خالدین فیہا میں سب اسی کی پدی کی ہی حسبهم دا جہنم کافر دی دا پارا
ولعنهم الله لعنت کړي الله تعالی په دې باندې ولهم د دې د پاره عذاب مقیم عذاب د همیشه اوسېدو دی چې سبي دای به د عذاب نه رایسته نشي ځکه د دې هغه ایمان سره د دې څخه تعلق نشته صرف په دې جبه باندې خپل ځان مسلمان ښکارا کړي دی خو حقیقت حال کې دا خلق د ایمان نه لري دي کم دی کالذین پشان دا خلق من قبلکم چې مخکې ستاسو نه کانو دی اشد منکم ډېر د تاسو نه قوتن په قوت کې و اکثر اموالا ډېرو په مالونو کې و اولادن په اولادونو کې فاستمتعوا فایده حاصله کړې وه تاسو فاستمتعوا فایده حاصله کړې وه دی بخلاقهم د خپلې حصې مطابق فاستمتعتم فایده به حاصله کړئ تاسو بخلاقکم په هغه د خپلې حصې مطابق کما استمتع الذین لکه چې څنګه فایده حاصله کړې وه خلق من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وو بخلاقهم د خپلې حصې مطابق چې څه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د اسلام په مقابله کې دی خپله برپور حصه یې پکې اخیستې وه وخستم داخل شوی تاسو کالذی پشان دا کس خاضو چې داخل شوی دی په دې کفر کې اولئک دک خلق حبطت برباد شوی دی اعمالهم عملونه دی په دنیا کې ول آخرت په آخرت کې و اولئک دک خلق هم الخاسرون دی تاوانیان دی علم یأتهم آیا ندراغل دی اهل مکه و سخاب نبو الذین خبر تحقیقی دا خلق من قبلهم چه مکر دینو قوم نوح قوم دنوح علیہ السلام وعادنو دا عادیانو وسمودا دا سمودیانو علماء کرام ذکر کئی چه قوم دنوح علیہ السلام ذکر شو لطول عمرهم چه اللہ تعالی دیتا عمرون دیر ورکڑو د عادیانو تذکره وشوه چې دوی ته الله تعالی قوتونه ډېر زیات ورکړي او سمودیانو ته چې کوم د سمودیانو تذکره ځکه وشوه چې دوی ته الله تعالی په فن صناعت کې ډېر لوی مهارت ورکړی وقوم ابراهیم قوم د ابراهیم علیه السلام واصحاب مدین او هغه ملګري د مدین چې څو اوسیدونکي د مدین چې د حضرت شعیب علیه السلام قوم والمؤتفکات هغه الټه کړی شوي بستۍ چې قوم د لوط علیه السلام اتتهم راغلی دوی څخه رسل پیغمبران د دی بالبینات په ښکاره معجزاتو سره فما کان الله پس نه دی الله تعالی لیظلمهم دا چې ظلم یې کړی په دې باندې ولكن كانوا لیکن دی انفسهم پخپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي چې څه چلې وکړو د الله تعالی د نعمتونو ناشکري اختیار کړه نو چې کله پکې د الله تعالی د نعمتونو ناشکري راغله الله تعالی ترې هغه نعمت اوچت واغسته نو علما ذکر کوي کنه وایي مسله دې دا ثابتېږي چې تر کومې پورې انسان کې د الله د نعمت د شکر د یستو هغه جذبه موجوده وي کنه الله د دې انسان نه دا نعمت ناخلی خو چې کله په دې انسان کې ناشکری راشي نو الله تعالی ته بیا اوچت واخلي والمؤمنون مؤمنان سړي والمؤمنات مؤمن زنانا بعضهم بعض ردینا اولیاء بعض د جنس د بعض ندي یامرون حکم کوي دی بالمعروف د نیکو کارونو وینهون منکي خلق عن المنکر د نارواونا ويقيمون الصلاة قائمي مزلراب ويؤتون الزكاة زكاة وركي ويطيعون الله تابعداري كي دا الله تعالى ورسوله دا پیغمبر دا الله تعالى پس کی في الجهاد وغيره دا الله دا الله دا پیغمبر حکم تگوری اولئك دخك خلق سيرحمهم الله درد چه رحم بوکی پدی باندی اللہ تعالی ان اللہ بشک اللہ تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والدی وعد اللہ الذین وعد اللہ المؤمنین وعد کرد اللہ تعالی مؤمنان سڑو سرا والمؤمنات مؤمن خذ سرا جنات دباغن تجری چی بیگی با من تحت الانهار اولان دی دونو دین نهرنا خالدین فی ہمیشہ بوسی کی پدی کی ومساکن طیبتا او اغا بنگلی خستاب فی جنات عدن پباغون دامی سوسیدو کی ورضوان او رضامنگی دا من اللہ دا جانب دا اللہ تعالینا اکبرو دا خودیر لوی دا تمام نعمتوننا تک پا تمام انعاماتو کے لویا دا اللہ رضا دا او چی دا اللہ رضا چاہتا ملوش وکنا دا دنیا ہر یو شے دا اغشقا ہر یو شے دا اغشو ذکر اللہ تی رضا شکنا ٹھیک شو جی
ذالک دا هو الفوز العظیم، دا لویه کامیابی ده چې چاته الله تعالی دغه انعامات ورکړل. جنت عدن او په جنتونو کې ورته مقام اعلی چې کوم در هغه میلاو شو. نو علماء کرام ذکر کوي وایي چونکې د جنت اته طبقې دي، اته طبقې دي. نو په جنت کې د ټول نه اعلی چې کوم مرتبه والا جنت ته کنه نو هغې ته جنت الفردوس ویل کېږي. نو الله تعالی د الله پیغمبر ارشاد فرمایي وایي تاسو چې کله د الله نه د جنت سوال کوئ کنه نو د جنت الفردوس سوال ته کوئ. خجی یا ایها النبی، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جاهد الكفار، جهاد کد کافرانو سرا، والمنافقین د منافقانو سرا. نو ربط رکوع د مخک رکوع سره دا دی چې په مخک رکوع کې نصب العين للكفار او قبائح د منافقانو، نو پدې کې حکم د جهاد کیږي چې ګوره اے د الله حبیب جهاد کوي نو د دې کافرو او د دې منافقو د شر نه به بچ شي. خجیب یا ایها النبی، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جاهد الكفار، جهاد کوتر کفار سرا، والمنافقین منافقان سرا، واغلظ علیہم، سختی کو پدی باندې، مأواهم ټکانه د دی، ومأواهم ټکانه د دی جهنم او جهنم دی، وبئس المصیر او خامخا ډېر بد ځای د ورتلو دی. نو واغلظ علیہم، نو د دې کفارو سره به جهاد بالسیف کیږي او د منافقو سره دلیل به جهاد بالدلیل یا جهاد باللسان کی دی شي. ٹھیک شو ځکه منافق ته د الله تعالی د وحدانیت هغه دلایل داسې مخې ته کېدي چې د هغې په جواب کې دی لا جواب شي او خود به خود دې نتیجې ته ورسي چې دا زمونږ دا کومه نظریه ده، زمونږ دا چې کومه طریقه ده دا باطله ده. یحلفون قسمون خوري دی بالله په ذات الله تعالی، ما قالوا چې وینا کوونکي دی، ولقد په تحقیق سره قالوا وینا کړې دی کلمت الکفر، هغه خبره د کفر چې سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې بدرد ویلی دی، وکفروا کفر کړی دی بعد اسلام، مرستو د اسلام ظاهری د دینا، وهم او قص کړی دی بما پاسمان دلم ینالو چې نو رسیدون کې هغې ته. علماء کرام ذکر کوي د غزوه تبوک نه چې کله د راتلو خبره وکنه نو دې منافقانو پلانینګ وکړو، وی څه چل به وکړو، وی د یو درې شاته به کینو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه را مخامخ شي کنه وی اچانک پیسو کو، اچانک په نعوذ بالله شهید کو. نو خلق تبا مونږ وو چې مونږ چې کمنر حق دلته کې خپل دشمنانو ته په انتظار باندې ناستو او د الله پیغمبر خو مونږ نه په غلطۍ کې د شهادت مرتبه ته رسیدلی دی. نو علما ذکر کوي کنه وای دی کسان کینول پلاره کې کسان کینول او مقصد دا چې د الله پیغمبر ته تکلیف ورسي، د الله پیغمبر په مرتبه د شهادت باندې فایز کیږي. الله تعالی جبرئیل امین ناولیگو او خپل پیغمبر ته د دغه منافقانو د حالات بیان کړل چې ګوره د منافقانو د دغه کسي او پلانینګ جوړ کړی دی. تو پلانینګ جوړ کړی دی. خاجی بما پاس باندې لم ینالو چې نو رسیدون کې دی هغې ته، وما نقمو دی سکی کفر نه دی کړی، بدتمیزي نه ده کړې د پیغمبر علیه السلام سره، الا مگر اناناهم الله، دا چې مالداره کړي دی لره الله تعالی، ورسوله پیغمبر د الله تعالی من فضله د فضل خپلنا. الله تعالی وی دقه منافقان چې دا نن دومره غټې خبرې کوي که نه نو په دې کې یو مسله دا ده چې د الله تعالی د طرف نه دی ته هغه انعامات وافر مقدار کې ورکړی شوي، او بله خبره پکې دا ده چې د الله پیغمبر به چې کوم دی دی ته به په دې مال غنیمت کې حصه او برخه ورکوله. فَإِن يَتُوبُوا پس که چرته توبه وباسله دی یکو خیر لهم، دا خبر به بهتر وي د دی دپاره، وَإِن يَتَوَلَّوْا که چرته مخ واړو دی د توبې نه يعذبهم الله، نو عذاب ورکړي دی ته الله تعالی عذابا الیما، عذاب درناک، فی الدنیا په دنیا کې والآخرت په آخرت کې، وما لهم نبوي د دی دپاره فی الارض پس مکه کې من ولین څوک دوست ولا نصیر او نه څوک مددگار، چې کله د الله تعالی عذاب پې راشي او دی د الله تعالی د عذاب نه بیا خلاص کیږي. ومنهم بعض الذين من آسوک عاهد الله چې معاهده کړل د الله تعالی سره، لئن اتانا
لئن اتانا کچر تتارا کمونتا من فضله د فضل خپلنا لنصدقنا خامقا صدقی بکو مونږ په لار رستا کې ولنکونن خامقا شب مونږه من الصالحین د اعلی نیکو کارونه. علماء کرام ذکر کوي ثعلبه بن حاتب خان ثعلبه بن حاتب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وناستو کنه نو اور ټیم به د الله د پیغمبر صحبت کې به تشریف فرماو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه را مخامخ شو وی د الله حبیبه وی د الله نه سوال وکړي چې الله تعالی ما مالدار کی الله مالا مال لکی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتوی یا ثعلبه وی خو خدنه دا چې دا سي ژوند تیرې چې څنګه زما زندگی دا چې څنګه زما ژوند دی زما دا ژوند نه دی. ثعلبه وتوی نصیب زما د پاره د الله نه سوال وکړي چې الله تعالی می مالدار کی الله می مال الله را ته مالداری راکینو. نو یو ورځ دقه ذکر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبر اگنور کړه. نو په دې مرز بیا را پاسېدو وی د الله حبیب د الله تعالی نه سوال وکړي چې الله تعالی ما مالدار کی الله مالا مال کی. حضور ته بیا وی هغه ژوند نه دی خوښ چې کوم ژوند زما ژوند دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دی کنه دعا غوښتې و چې الله تعالی زما ژوند مسکینانو سره کا ٹھیک شو او په ما باندې مرګم چې کوم نه هغه د مسکینانو سره راولا او الله تعالی د قیامت پرز مې هم د مسکینانو سره د خپل قبر نه را پاسو کا. نو دا ډیر لوی اعزاز دی ګوره ښا دا ډیر لوی اعزاز دی د الله پیغمبر چې کوم دی د دواړو جهان مبارک سردار د دغه کی خبري ارمان کوي ګوره ښا خجی کم دی ومنهم بادر دینا مناسوکتی عاهد اللہ چه معاهده کون کلی دا اللہ تعالی سراب لئن آتانا کچر تتارا کمونگتا من فضلی دا پدل خپلناب لنصدقنا خامخا صدقی بکو مونگا ولنکوننا خامخا شب مونگا من الصالحین دا علانے کو کارناب فلما پزر کل چه آتاهم ورک اللہ تعالی دیتا من فضله دا پدر خپلناب بخلون و بخلیو کدی بی پدی سرا وتولوا مخوارو وهم وردون او دی مخ اعراض کون کیو. نو علماء کرام ذکر کئی وی دی چې کله پدری مرز باندې را لیکنه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولله سونه پور تکلل خا ورته دعا وغوښته چې الله تعالی د ثعلبه بن حاتب په مال کې برکت واچو. نو په مال کې برکت داو کنه نو چې د نور خلکو ګړي بيزي چیلای دې کم دی هغه چې په کال کې یو بچی راړ کنه نو دی په کال کې دوه او درې درې به راړل شروع کړل ښا دوه درې درې به کم نه حق راړل شروع کړل. او بل د دې علاوه په مالیت کې ورته الله تعالی ډېر به انتها کم دی کنه ډېر به انتها فائدہ پکې ورته ورکړه. نو د دې د مال دومره ډېر شي کنه چې بیا په مدینه منوره کې د اوسېدو گنجائش وته پاتې نشو. نو د مدینه منورې نه بهر ډېر شنو. نو علما ذکر کوي ویا خدا دا سیمو چې 15 وخت به د الله د پیغمبر په صحبت کې به ولاړو منځونه به کول. بیا دې مرتبه تور سره چې جمعه خان چې جمعه په جمعه براته او بیا دې مرتبه تور سره چې بیا اختر خان وکا یو اختر او بل اختر براتو. نو ننم ګور ډېر داسې خلق دي د خلق مختلف حالات دي کنه. نو څوک پکې جمعه خان دی او څوک پکې اختر خان دی او څوک پکې چې کمنر هغه د سحر او د ماسخوتن هغه کوي او څوک پکې دغه کوي خجی کم دی فعاقبهم پسو گردو اللہ تعالی نفاقا اکلک منافقت فی قلوبهم پڑھون دی کی الى یوم یلقونه ترغی وردی پوری چه ملاقات پکی دی دا اللہ تعالی سراب بما پسبب دا اغی سرا اقلف اللہ چه خلاف کون کے ودبشا دا اللہ تعالی سرا ما دا اغا سوادو چه وادا کڑی ورد دا اللہ سراب وبما پسبب دا اغی سرا کانو چه ودی یکزیمون دروغ ویون کی قسمون اخپلو کی علم یعلمو آئیدی تپتنشتے ان اللہ چه بیشک اللہ تعالی یعلم پوئیگی سرهم پپٹو خبرو دی باندی ونجواهم او پمشورو دی باندی ان اللہ بیشک اللہ تعالی علام العیوب اغا خبردار دے پپٹو خبرو باندی پپٹو خبرو دا سینو باندی دا دی انسان پا دی سڑکی دن نچی سپرات دی کنا اللہ تعالی وی دا اغین خبرداری مگر ننشی پٹولے نو
الذين خلق يلمذون المتطوعين چې تعال لګي اعتراض کوي دی په صدقه کوونکو باندې من المؤمنین د مؤمنان په صدقات په صدقاتو کې والذين خلق لا يجدون چې نمومي دی الا جهدهم مگر مزدوری خپلا فيسخرون پستو کې کوي دی منه د دې د دک صحابي سره علماء کرام ذکر کوي دا منافقان ناستو چې کله د غزوه تبوک د پاره د چندي اعلان وشو کنه نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم دی هغه را پاسېدو کوم ځای سبق دی حجی عمر فاروق رضی الله عنه را پاسېدو او د کور چې څومره مالیت وکنه د هغه مالیت نیم مال راړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مخې ته کې خودو حضرت ابوبکر صاحب را پاسېدو او هغه د کور چې څومره مالیت وکنه نو هغه ټول مالیت راړو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخې ته کې خودو نو په دغه کې یو صحابي دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دغه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې وکنه نو د څخه په دغه ټیم کې ډیر لوی مالیتو نو تقریبا 4000 درهم دراړل او مخې ته حضور علیه السلام تکي خودل وی سیب دا قبول کړي نو د منافقانو چې جوړ کړي وی دای څه کوي وی دای خو دې کمنر خلق تزان خوې د خلقو د خودنې لپاره وی دا کار کوي ښا انو بیا پدک کې یو صحابي دی حضرت ابو عقیل رضی الله عنه دا یو انصاری صحابي دی چې دی غریب وکا د سوس نه رسیدو نه دی راولګیدو د یو يهودي سره یو ورځ چې کمدن هغه د باغ کې بوکی راوباسلې او د هغه په بدل کې د یو 2 ساعه کجوري ملو شي نو هغه کجوري راړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مخې ته کې خو دی وی دا الله حبیب نور خو مې وس نشتا نور خو به سبس نشتا پسره وی دغه د مزدوري دا چې کمی کجوري دي کنه وی دارانه قبول کوي نو د منافقانو چې جوړ کړي وی دې ته ضرورت د دوی په یو سا کجورو باندې بسوچي دې ته یې سجاتلو کا الله تعالی دک کیفیت دلته کې بیانې ښا الذين خلق يلمزون المتطوعين تعن لغون كري پا صدقه كون کو باندې من المؤمنين د مؤمنانو نا په صدقاتي په صدقاتو کی والذين خلق لا يجدون چنمومدي الا مگر جهدهم اغمز ذری خپلا فيسخرون پستو کی کون کری دی منهم ددینا سخر الله بدل ټوک ور کی الله تعالی منهم دیتا ولهم دید پارا عذاب علیم عذاب درناک ته استغفر لهم کچرت طلب دبخنو کی دی منافقانو د پارا او لا تستغفر لهم یا طلب دبخنو کی دی د پارا ان تستغفر لهم کچرت تبخنو غواړي د دې لپاره 70 مره او یاذلا فلن يغفر الله پسرګل ببخنو کی الله تعالی لهم دیتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی حکم کوي علماء کرام ذکر کوي دا عبد الله ابن ابي ابن سلول د دې منافقانو چې کوم مشر وکنا د چې کلمړ شو نو د یو زوی دی حضرت عبد الله ابن ابي ابن سلول ښا نو هغه سوچا مسلمانو نو دغه صحابي رااله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی د الله حبیب سده وی دما پلار وی یو وصیت کړی دی او وصیت دا دی کنه چې پما باندې منځ د جنازې چې کمنه هغه به شوک پکای نبی علیه الصلاۃ والسلام بکای وی دغه وصیت او بل وصیت دا کړی دی چې مال چې کم کفن را کوئی کنه نو ما ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام قمیص مبارک اغوندوي ښا نو حضور علیه الصلاۃ والسلام خپل قمیص مبارک ولا ورکو او ورته وی ځا چې جنازه تیار شي کنه نو بس ما په سوال جواب وکنه زه بدر شم ښا نو عمر فاروق رضی الله عنه چې وکنه د ډېر سخت خپاو په دې خبره باندې د الله پیغمبر ته وی دا الله حبیبه وی تا ته پته نه ده چې د عبد الله ابن ابي ابن سلول د اسلام څومره سخت دشمن دی ستا څومره سخت دشمن دی وی ته په دې باندې جنازه کې د الله حبیبه بالکل به په جنازه نه کې او دا قمیص په ولا بالکل نه ورکې ښا
بالکل بنور کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متوی عمر وی ددا چې کوم زوی دی حضرت عبد الله ابن ابی ابن سلول وی دې چې کوم دنوی سوچ مسلمان دی وی ددا خبره نه غردم ښا او بل دا قمیص چې ولا ورکوم کنه وی ددا په ما باندې یو بدل دی هغه بدل وی دا دی چې په غزوه بدر کې کله د بدر هغه قیدیان رالل کنه وی په هغه کې زما تر حضرت عباس سیب وکا نو دا عباس سیب چې نو وی دی په دې قد کې لغونته کې دنګو دا بدن لغونته کې مضبوطو نو وی د عباس سیب نه په د جنگ په دوران کې د قمیص سو د شلیدل وکا نو وی د عباس سیب په دې بدن باندې قمیص نو وی دغه عبد الله ابن ابی ابن سلول راولګیدو وی زما تر عباس سیب ته قمیص ورکړو وی د هغه قمیص هغه بدل ول خلاصوم کا هغه قمیص بدل ول خلاصوم او باقی وی زما قمیص چې کمنر هغه د الله تعالی د عذاب نه بچ کولې نشي د الله تعالی د عذاب نه نشي بچ کولې د منافقت او د بدبلی وی الله تخکاریږي کا نو علما ذکر کوي الله آیتونه نازل کړل چې د الله پیغمبره د منافق سړي د پاره به استغفار الله ته نه کوي دا منافق سړي د پاره با ځکه علما ذکر کوي کنه وای دا منځ د جنازې چې کوم دی دا جرګه د الله ته دا دعای استغفار دی دا دعای مغفرت ته الله ته چې الله زمونږ د انسان مونږ سره په جرګه کې راغلیو الله معافي کا الله ما نو علماء کرام ذکر کوي کنه وای جنازه پکار دا چې یو نیک سړی چې کوم دنه هغه دی چې کوم دنه هغه په جنازه وکي علما ذکر کوي دی قطب یو ډیر لوی شخصیت ته خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه دې چې کله وفات کېده کنه نو د وصیت وکړو وی پما باندې ما هغه سړی چې کوم نه هغه موږ ته جنازې کوي کنه چې د هغه نه په ټول ژوند کې چرته تهجد نه پاتې شوي یو او بل خبره دا ده کنه چې په ټول ژوند کې چرته د دنه د مازیګر هغه سرور رکعات سنت زواید د دنه نی پاتې شوي نی قضا شوي ته نه نو داسې خو ډېره ګرانه خبره ده کنه علما ذکر کوي کنه وایي دغسې د جنازې هغه کټ پروت دی خلق په انتظار دی چې څنګه چل دی دا به څوکي چې هغه به چې کوم نه هغه دومره چې په ژوند کې ته نه یو ظلم هغه تهجد نی قضا شوي اوس ټیم برابر دی خلق په انتظار دی چې څوک په راځي ځکه داسې خو څوک دی کنه نو علما ذکر کوي وایي یو سړی دی چې مخې پټ کړی دی را مخامخ شه جنازې ته ودرېده چې جنازې وکړه کنه نو خلق په انتظار دی چې یاره ګورو چې دا څوک دی چې دا عظیم شخصیت دا څوک دی نو چې خلق ته چاپېره شو کنه او خلقو مجبوره کو نو چې د مخ نه څادر لري که کنه نو هغه د دې دور بادشاه شمس الدین التمش د هغه نوم د هغې دور بادشاه او سی وی بختیار کاکی وی خپله خو لاړې خو وی زما او زما د الله په راز دی وی خلق خبر کړل زما او زما د الله په راز دی وی خلق خبر کړل نو علما کرام ذکر کوي کنه وی دا الله ته جرګه ده نو یو پاک سړی نیک سړی الله والا سړی چې کوم دی هغه کوشش کوي چې هغه پې جنازه کوي ګورې پوهېږئ تاسو ښه جي کم دے جی ذالکت استغفر لهم کچر طلب د بخنیو کې د دې د پاره او لا تستغفر لهم یا طلب د بخنیو نه کې د دې د پاره ان تستغفر لهم کچر طلب د بخنیو کې لهم د دې د پاره 70 مره او یا ذلا فلن يغفر الله لهم پذیر گز بخنیو نه کې دی الله تعالی ذالک دا بنم په سبب د دې سره چې دی کفرو کفر کون کړي بالله په وحدانیت الله تعالی سره ورسوله پر رسالت تا پیغمبر دا اللہ تعالی سرا واللہ اللہ تعالی چی دے لا یهد القوم الفاسقین دیت نکی قوم فاسقانو تا پرح المخلفون خوشحال شوی دے غرستو پادی کیدون کی بمقعدهم پا پاتی کیدو دے خلاف رسول اللہ خلاف کولد حکم دے پیغمبر دا اللہ تعالی
وکرهو بد ګڼون کې دی ایجاهدوا دا چې جهاد کې دی باموالهم په خپل مالونو سره وانفسهم په خپل نفسونو سره په سبیل الله په لار د الله تعالی کې. نو روت رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې بیان د مخالفینو د منافقینو وشوخه او په دې کې بیان د مخالفینو بلا عذر چې هغه ته عذر نو او د الله د پیغمبر د حکم خلاف ورزي کړي وا. غزوه تبوک ته نه ورتلل. نو غزوه تبوک د اسلام یو عظیم باب دی ګوره یو عظیم باب دی. مسلمانان د رومیانو د جنگ لپاره د تبوک د غزا لپاره تلو حضور علیه او تبوک چې کم دی کنه دا د مدینه منورې نه تقریبا د یو میاشتې په مزل باندې لري دی د یو میاشتې په مزل باندې د مدینه منورې نه لري دی. نو علماء کرام ذکر کوي وای سخت د ګرمۍ موسم سخت ګرمي وا او بل د کجورو د پخېدو هغه موسم. نو علماء کرام ذکر کوي وی عام طور سره د مدینه د خلقو ذریعه معاش چې کم دی کنه هغه پس کې دی هغه د دې کجورو په دې کاروبار کې دی. نو دغه ټیم کې لکه مثال بدر کوم زمونږ په دې علاقه کې چې د غنمو لو ولګي کنه نو هر سړی چې کم نه هغه یره لو کول غواړي لو لګېدلی دی لو لګېدلی دی. نو دقه سیسو د مدینې د خلقو ذریعه معاش چې کم نه هغه دقه کجورې وي نو دقه ټیم کې د تیار فصل په ځای پرېښودل او د هغې نه تلل دا ګوره ډېر لوی غواړي ښه جي کم دی جی وانفسهم پنفسونو خپلو سره فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې وقالو ای بدی لا تنفروا مودی تاسو فی الحر په ګرمۍ کې ځکه د ګرمۍ موسم وکړه قل ورته ووایه نبي علیه الصلاة والسلام نارو جهنم اور د جهنم چې دی اشد حرا ډېر سخت په ګرمۍ کې لو کانو یفقهون که چرته دی پوهېدی نو څه چل به کو ما یختلفون د پیغمبر د حکم خلاف پې نه کو فلیضحکوا قلیلا پس او د خاندي لږه زمانه ولیبکوا نو ژړا به کوي کثیرا ډېره زمانه رستو د مرګ نه جزاء بدله را بما په سبب د هغې سره کانو چې و دي یکسبون عمل کوونکي څه بالفرح والکراهت چې میدان جنگ ته ورتلل چې کوم نه دی بد وګڼل فإن رجعك الله پس که چرته واپس کی تعالی الله تعالی د غزوه تبوک نه الی طائفه یوې ډلې ته منهم د دی نه فاستأذنوک اجازت بغواړي دی د تا نه للخروج د پاره د وتو فقل ورته ووایه نبي علیه الصلاة والسلام لن تخرجوا هرگز مودی تاسو معي ما سره ابدا همیشه د پاره ولن تقاتلوا اذ هرگز جنگ مکوي تاسو په ملګرتیا زمونږ کې معیا په ملګرتیا زما کې عدوان دشمنانو سره انکم بېشک تاسو رضیتم خوشحاله شوي بالقعود په پاتې کېدو سره اول مرتين په اول ځل باندې چې کله د ضرورت وخت و که نه د غزوه تبوک په ټایم کې تاسو ته د تلو حاجت و نو تاسو نه تلئ فقعدو کښېنئ تاسو مع الخالفین سره د رستو پاتې کېدونکو زنانو نه ولا تصلي مونځ د جنازې مه کوه على احد منهم په یو د دې منافقانو نه ماته چې مړ شي دی ابدا همیشه دپاره ولا تقم مودرېږه على قبره په قبر د ده باندې انهم بېشکه دی چې دي کفرو کفر کوونکي دي بالله په وحدانیت د الله تعالی ورسولي د پیغمبر د الله تعالی وماتوا ومړه شو دی په کفر باندې وهم فاسقون او دی نافرمانان د الله تعالی څه چل به کو کلیام د الله د حکم خلاف ورزي به کوله ولا تعجبك تعجب کې دیو نه ګرځي تعالی رب اموالهم مالونه د دی او اولادهم اولادونه د دی چې د دی دا مال او اولاد ولې ډېر دی انما بېشکه خبره دا ده یرید الله اراده لري الله تعالی ان يعذبهم دا چې عذاب ورکړي دي تابها په دې سره چې څه کوي دا مال راجمع کوي او بس د مال څوکیداري کوي راجمع کول او څوکۍ کول بیا ان يعذبهم دا چې عذاب ورکړي دي تابها په دې سره په دنیا کې وتضحق انفسهم او دا چې وباسي نفسونه د دی روحونه د دی وهم کافرون په داسې حال کې چې وي دی ناشکري کوونکي د نعمتونو د الله تعالی واذا انزلت تر کله چې نازل شي سورة یو سورت ان آمنو دا چې ایمان راړئ تاسو بالله په وحدانیت الله تعالی وجاهدوا جهاد کوئ تاسو مع رسوله په ملګرتیا د پیغمبر د الله تعالی کې
استاذنک اجازت غواړي تانا اولو الطول یا مالداران خلق منهم د دینا ځکه سره د دې په زړه کې هغه یری کنه که میدان جنگ ته لاړو دا بنگلې برانه پاتې شي دا گاډي برانه پاتې شي دا مال او دولت برانه پاتې شي دا نور اسباب دا مال او املاک چې کم نه هغه دا برانه پاتې شي نو علما ذکر کوي وای کم انسان چې په دنیا سره د زړه ولګي د کنه نو بس دغه انسان د آخرت نه د الله نه او د الله د پیغمبر نه لري شي ښا دغه د الله پیغمبر مونږه تاسو ته ارشاد فرمایي کنه چې حب الدنیا رأس كل خطيئه د دنیا د مال دا محبت نه دی دا د هر برای جړه ده د هر ګناه بنیاد چې کم دی هغه چې تاسو لټوي کنه نو د دنیا مینه به ورپسې رستو پرته وي د دنیا مینه به ورپسې پیسې به ډېري مال به ډېری چېرته چې کم نه هغه د دنیا ضرورتونو به په مخه باندې اغوستی ښه نو ځکه علما کرام ذکر کوي که نه حسن بصري صاحب رحمت الله علیه هغه څخه یو مسله راغله یو سړي غلا کړې وه غلا یې کړې وه نو هغه څخه چې مسله راغله که نه نو هغه یو فیصله وکړه وی که چېرته دغه سړي وي دا غلا د مجبورۍ د لاسه کړي مطلب دا چې دته اکثر ډیر خلق داسې دي چې هغوی غریبانانو ته چې کم نه بچي د هر دی د خوراک او د څښاک دپاره ځني وی که چېرته ده چې کم نه هغه دغه غلا د مجبورۍ د وجې نه کړي نو بیا د دغه غلا د سزا مستحق حاکم وقت دی ښه او که چېرته ده چې کم دی که نه د مجبورۍ د وجې نه یې نه کړي نو بیا به الله دې غلطه سزا میلاویږي نو ګوره ډېر عظیم الشان خبره یې وکړه ښه عظیم الشان خبره چې یو سړی مجبوره دی نو حاکم وقت له پکار دی چې د هغه د ضرورت خیال دی وساتي ښه د هغه د ضرورت خیال دی وساتي خو لیکن په نن دور کې حاکم وقت چې کوم نه د ضرورت خیال سو هغه شته چې کومه سرمن ورسره ده نو هغې پسې وله چاړه راغستې د هغه ته نه لرکوي ښه هغه ته نه لرکوي بس روزانه چې کوم نه هغه یو نوی بم پرې راغورځوي ښه کله چې کم نه هغه د بجلی په شکل کې نو کله پې د پټرولو په شکل کې نو کله چې کم نه هغه د مهنګایۍ په شکل کې نو کله د بدامنۍ په شکل کې نو کله چې کم نه د خانه جنګۍ په شکل کې نو بس مختلف حالات پې په راولي ښه جی کم دی اولو الطول یا مالداران خلق منهم د دینا وقالو وای دی درنا پرېږده موږ لره نکن دا چې شمونږه مع القاعدین سره درستو پاتې کېدونکو نه د پاره د حفاظت د مالونو خپلو رضو خوشحاله شوي دی بان یکونو دا چې شي دی مع الخوالف سره درستو پاتې کېدونکو زنانو نه په کورونو کې وطبع مهر لګول شوی علی قلوب پړونو د دی باندې فهم لا یفقهون پس دی نه پوهېږي لکن الرسول لیکن پیغمبر د الله تعالی والذین خلق آمنو چې ایمان یې راوړی دی هغه په دې پیغمبر باندې جاهدو جهاد کوونکي د دې باموالهم په خپلو مالونو سره وانفسهم په خپلو ربطونو سره اولئک دک خلق لهم د دې لپاره الخیرات و ثوابونه بدري دي و اولئک هم دک خلق هم المفلحون هم دی کامیابي موندونکي دي اعد الله تیار کړی دی الله تعالی لهم د دې لپاره جنات باغونه تجري چې بهیږي با من تحتها الانهار ولاندې دونو د دې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به اوسېږي په دې کې ذلک الفوز العظیم دا لویه کامیابي ده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه بسم الله الرحمن الرحيم وجاء اورال المعذرون او در پیش کون کی من الاعراب د باندې چانونا ليؤذن لهم دا چې اجازه وکړي چې دی ته په ترک ته جهاد کې وقعد الذين رستپاتشوا خلق كذب الله چې تکذیب کون کیو د الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله تعالی په دعوی ایمان کې سيصيب الذين ذرچو برسي خلقتا كفروا چې کافران شوي دي منهم د دین عذاب الیم عذاب درناک نو ربط رکوع د مخک رکوع سره دا دی چې په مخک رکوع کې بیان دو تخلف ته مخالفین د میدان جهاد نه چې دا منافقان د میدان جهاد نه رست پاتې کېدل نو د هغې تذکره وشوه اوس په دې رکوع کې بیان د اعذارو د منافقانو کېږي چې دا منافقان براله کم عذرونه به پیش کول او بیا کم عذر د الله تعالی په نسبت باندې قبول دی او کم عذر د الله په نسبت باندې نه دی قبول دغه مضمون دلته ذکر کېږي سيصيب الذين ذرچو برسي خلقتا كفروا چې کافران شوي دي منهم د دین عذاب الیم عذاب درناک ليس على الضعفاء نشترس ملامتیا سگنا او سزرر على الضعفاء پا کمزور باندی ولا على المرضى ونپا بیماران باندی ولا على الذين ونپا ای خلق باندی لا يجدونا چی نمومی دی ما اغمال ينفقونا چی خرج کئی دی پا جہاد کی حرج ستنگی و سگناب اذا نصحوا ورکل چه خیر خواهی کون کی دی لله دا پارا دا دین دا اللہ تعالی ورسوله دا پارا دا پیغمبر دا اللہ تعالی ما علی المحسنین نشتر پنے کو کارو بند من سبیل سیلدام والله اللہ تعالی غفور بخون کرے رحیم رحم کون کرے ولا على الذين ولا او نشتره الذين پای خلق بند سیلدام اذا ما اتو کار کل چرال دیتا سخاب لتحملهم دا چسورلی ورکت دیتا قلتانو ویل ورتتاب لا اجدون ممزو ما آسا احملکم علیه چسورلی درکم تاسو لا پا اغیبان دی علماء ذکر کئی دا غزوه تبوک دا چکم غزوه وکانا نو دا دیر دا سختی پا حالاتو کیوا علماء ذکر کئی دا تبوک چیو کنا دا دا مدینی منورینا تقریبا دا یو میاشت پا مسافت پاندی لریو خواه ٹھیک چھو دیو میاشتی پا مسافت پاندے لریو او بیا سفرم دیرو دا گرمی موسممو او سورلیم کمی ویقا دا یو سورلی پسی با تقریبا دا دریو او دا سلورو صحابه کرامو نمبر بوکا پا نمبر باندی یو با پا سورلی باندی سفر چی باوکو کنا نو بیا با بل اگا با دی سورلی نراکوس چنو بل با سورلی تشو نو بیا چی با سفرو کنو اگا با راکوس چنو بل با سورلی تشو دکا سی نمبر پا نمبر باندی بے سفر کو کا ٹھیک شو جی تولون واپسو دی وعیونهم اوسترگر دی تفیدو ڈکے من الدمع دوخکنا حذنن دا وجد غمنا اللہ یجدو دا چی نمونتدی معاس ينفقونا چی خرج کون کیو دی انما السبیلو بے شک سزا او ملامتیا علی الذین پای خلق بندی دا یستازینونکا چی اجازت واری رتانا وهم اغنیاء او دیسی مالدارانو سورلیم ورسروی ردو خوشحال شویر دی فی یکونو دا چیشی دی مع الخوال پی سر درستو پاتی کی نلکو زنانونا وطبع اللہ مہر لگول دی اللہ تعالی علا قلوبهم پرنونو دی باندی فهم لا یعلمون پس دی علم نلری چیسے کئی ددق بغیر دا عذر نپا پاتی کی دو باندی چی دا اللہ دا طرف نسمر سزا دی تورکولے کی گی دا اغی پا مرتبہ دی ندی خبردار خواہ یعتذرون عذرون پیش کی دی الیکم تاسو تا اذا رجعتم ارکل چی واپس شی تاسو الیہم دی تدغضوی تبوکنا علماء کرام ذکر کی دمخ کی سپارے
په آخر کې مضمون ذکر شو چې د الله پیغمبره څه کوي تا نه چې کمدن هغه اجازت غواړي یستأذنک اولو الطول تا نه هغه مالداران اجازت طلب کوي. نو علماء کرام ذکر کوي اثبات ته رسالت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی څه دی د الله تعالی پیغمبر دی. او ورپسې والله غفور رحیم الله بخون کې دی او مهربان دی. نو بخون کې مهربان ذکر دی چې الہ دی کنه نو اثبات ته توحید وشو. نو خلاصه د سپارش ولا اله الا الله محمد رسول الله. یعتذرون عذرنا و پیش کئی دی الیکم تاسو تا اذا رجعتم کلچ واپسیو کی تاسو الیہم دیتا قل و توہی نبی علیہ السلام لا تعتذروا عذرنا میں پیش کوئی تاسو لن نؤمنا ارگز تصدیق نکومنگا لکم تاسو پا خبر باندی قد پتاکیک سراب نبان اللہ خبر را کرد منتا اللہ تعالی من اخبارکم دا احوال استاسونا وسیر اللہ ذرد چوبگوری اللہ تعالی عملکم عملون استاسو پا مستقبل کی ورسولہ پیغمبر دا اللہ تعالی ثم تردونا بیعبو پسکول شیطاسو الى عالم الغیبی دا سیوزاد طرف تا چی پوجن کرے پا پٹو خبرو باندی والشہارتی پخکار خبرو باندی فینبیکم پس خبر بدر کی تاسو تا بما پاغا سباندی کنتم چوی تاسو تعملون عملون کون کی من الصدق والکذبی چیدا تاسو پا دی خپلو عذرونو کی رختینی وی یو کدروغم ویلیو کا سیحلفون بالله ذرد چه قسمون بقر دی پا اللہ تعالی بند لکم تاسو تاب اذن قلبتم ارکل چه واپسی تاسو الیہم دی تدغذو تبوقنا لتوردو عنهم دا چه تاسو ارادو کید دینا نفاردو عنهم پس تاسو ارادو کید دینا انهم بیشک دی چه دی رجسن گند دی پس سرا دو روحانی لحاظ سرا ومعواهم ٹکاند دی جہنم و جہنم دی جزاءن بدل دا بما پسبب داغی سراب کانو چودی یکسبون عمل کون کی من الاسرار بالنفاقی چی ہمیشوال بے کو پد منافقت پندخا یحلفونا قسمون خردی لکم ساسو دا پاراب لترضو عنهم دا چی تاسو رضا چید دینا فإن ترضو عنهم پس کچارت تاسو رضا چید دینا فإن اللہ پس بے شکر اللہ تعالی چی دے لا يرضان خوشحالی عن القوم الفاسقین دا قوم فاسقانونا العرابو دا باندچان اشد سختی کفرن پا کفر کی و نفاقن و پا منافقت کی و اجدرو لائق دید پارا اللہ یعلمو دا چی نپوئی گی دی حدود ما انزل اللہ فا قوانین باندی چی نادر کردی دی اللہ تعالی علی رسول پخپل پیغمبر باندی واللہ اللہ تعالی علیم علم لرن کرے حکیم حکمت والدے ومن الاعراب بعد دبان دچانونا مناسوکتی یتخذو چینی سدئی ما اعمال لر ينفقو چه خرد کی پلار دا اللہ تعالی کی مغرمن اغا ذریعہ تاوان ویتربسو انتظار کی دی بکم ستاسو پبارک ید دوائرہ دا گردشت زمانی مطلب تنسدے مسلمانان تبے مال ورک کنا او پدی تمبو چه کل بدا مسلمانان دای با مغلوب کیگی او قلب دا مسلمانان دای باندی با دی کافر و اغلاس بر کیگی کنا چه منگا اغخپل کو پرخکارکو کا او بیا چه کم مال بے مسلمانانو تا جہاد کی دا استعمال دا پارورک کنا نو پاقی باندی بخوپو بیا دا سلن بے نورکو نو علماء کرام ذکر کئی وی کم عمل چی دا زلن نی دا اللہ تعالیٰ پنیز باندی دا اغیس اجرم نیقا نو ہر عمل چی کوئی نو اغا دا زلن پکار دے او کم عمل چی دا زلن اکا لگم دے کنا دا اغی اجر دا اللہ پنیز باندی دیر زیاد دے علیہم پدی باندی دائرت السوئی اغبت گردشت زمانی دے واللہ اللہ تعالی چرے سمیون اوریدون کرے علیم علم لرن کرے ومن الاعراب بعد دبان ڈچانونا مناسوکتی یؤمنو باللہ چیمان نرون کری پدات اللہ تعالی والیوم الاخر پورد آخرت پاندی ویتخذو اونسی دی معاص ينفقو چه خرد کئی قربات ذریعہ دا قربت عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی وصلوات الرسول یو سبب دا دعا دا پیغمبر دا اللہ تعالی علا خبردار انہا بے شک دق سیدون چیدی قربت سبب دا قربت تی سبب دا نزدیکت اللہ تعالی دی لهم دا دی دا پارا سیدخلهم اللہ در دا چی داخل بکی دی لرا اللہ تعالی پی رحمتی بخبر رحمت کی ان اللہ بے شک اللہ تعالی چی دی غفور بخون کے دی رحیم رحم کون کے دی
والسابقون اغا سبقت حاصل انکی پا نصرت و پا جہاد و پا ہجرت کی الاولون مخکین خلق من المہاجرین دا مہاجریننا نو ربط رکو دا مخک رکو سردادے چی پا مخک رکو کے بیان دا اقسام دا عرب اشو نو پدی کے بیان دو مطلق مومنانو ذکر کیگی نو ذکر دا عام دے ذکر دا عام دے بعد الخاص خواہ من المهاجرين دا مهاجرين والانصار دا انصارنا والذين خلق نتبعوهم كتاب داری کون کی دا مقدق کی مخکنو خلقو باحسان پنیک عقیدہ کی پخ عمل کی رضی اللہ عنہم راضی شوی دا اللہ تعالی دا دینا ورضو عنہ دی برادی وی دا دی اللہ تعالی نا واعد لهم تیار کردے اللہ تعالی دا دی دا پارا جنات باغونا تجری چی بیگی با تحتها الانہار لاندے دونو ددین نہرونا خالدین فیہا ہمیشہ بوسیگی پدی کی ابدا مدام ذالک الفوز العظیم دالو یا کامیابی دچیو انسان تا دا اللہ تعالیٰ دا طرف دا ہمیشہ دا پارا جنت ملاو شقا وممن حولکم بعد چارتا پیر دستاسونا من الاعرابی دا باندچانونا منافقونا منافقان دی چی قبیلی مزینہ او قبیلی جوہینہ خوا ومن اہل المدینة بعد دا اہل مدینونا مردو علی النفاقی چی ہمیشوالے کون کرے پا منافقت پاندی لا تعلمهم چی تاسو نپی جنی دی لرا نحن منچیو نعلمهم پی جندن کیو دی لرا سنعذبهم در چی عذاب ورکمون دیتا مرتن دوزلا ثم یردونا بیاب واپس کولشی دی الى عذاب عظیم اغیلو عذاب تا عذاب اغسر یوم القیامتی چی دا قیامت پرد اللہ تعالی دیتا کم عذاب ورکی دا دنیا دا عذاب نبا اغا عذاب دیر زیاد سخت وی خواب وآخرون نور خلق نا طرفو چے اعتراف کون کی ردئی بدونو بین پخپلو گناونو سرا خلطو گڑ بڑ کر ردئی عملا صالحا نیک عمل لرا وآخر سین او بل بد عمل عصى الله قریب دا چی اللہ تعالی ان یتوب علیہم دا چی رحمت نازل کی پدی باندی ان اللہ بیشک اللہ تعالی غفور بخون کے رحیم رحم کون کے ذات تے نو دا دری صحابہ کرامو کا یو ہلال ابن امیہ مرارہ ابن ربی او مالک ابن حضرت مالک رضی اللہ عنہ دغه درې صحابه کرامو چې دی بغیر د عذر نه د غزوه تبوک نه پاتې شوي وو او مقصد دا و وی موږ څخه تیز رفتار سورلی دي وی موږ به پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د لښکر پسې به ورځو کوم آیت می پورا کا غفور رحیم کو رمو بس ٹھیک شدید بس